تعالی د پیغمبر علیه السلام متعلق هغه خلکو ته اعلان کوي چې کوم خلکو د پیغمبر علیه السلام د وفات په ورځ باندې پروپاګاندا وکړه وی دا د الله تعالی رسول دا د الله تعالی پیغمبر که په حق او سچ باندې پیغمبرو نو په د باندې به وفات نه راته په د باندې به مرګ نه راته د هغې جواب الله تعالی مخکې ورکړی دی چې پیغمبر علیه السلام دا د الله تعالی یو رسول او پیغمبر دی د ده نه مخکې ټول انبیاء کرام څومره پیغمبران څومره رسولان چې د دنیا ته راغلي دي قد خلت من قبله الرسل د پیغمبر علیه السلام نه مخکې هم ډېر پیغمبران د دنیا ته راغلي دي او د دنیا نه واپس تللي دي وفات شوي دي په یو پیغمبر باندې وفات راتلل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې ګینې دا د الله تعالی حق او سچ پیغمبر نه دی کله چې هغه خلکو دا پروپاګاندا شروع کړه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي ته راغی تورې راوښکلې وه وی که چا دا خبره وکړه چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی نو وی سر به ترې نه دې ځای کې قلم کم پیغمبر علیه السلام وی وفات شوی نه دی د الله تعالی ملاقات له تللی دی د الله تعالی دیدار دپاره تللی دی او بیا به واپس راځي الله تعالی په دې آیت کریمه کې فرمای ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین پیغمبر علیه السلام اگر چې کافرانو به دا پروپاګاندا کوله وی د پیغمبر علیه السلام نارینه اولاد نشته وی چې کله د دنیا نه لاړ شي وفات شي د پیغمبر علیه السلام هغه خبره به هم ختم شي هغه دین به هم ختم شي هغه شریعت به هم ختم شي ځکه د ده نه پس د ده اولاد او بچی نشته چې د ده هغه خبره مخکې ورسوي الله تعالی جواب ورکوي چې د ده نارینه اولاد خو نشته ولکن رسول الله خدا د الله تعالی پیغمبر دی او پیغمبر هغه د خپل امت روحاني پلار وي دا ټول امتیان د پیغمبر علیه السلام روحاني اولاد دي او کچر در پیغمبر علیه السلام اگر چې نارینه اولاد نشته خو بیا به هم د پیغمبر علیه السلام دا خبره ټولې دنیا ته رسی د دنیا هر یو ګوټ ته به دا دین او شریعت رسی په پوره دنیا کې به داسې یو ځای نه پاتې کېږي چې هلته به پیغمبر علیه السلام دین او شریعت دا نه رسېدلی دا د الله تعالی وعده ده دا د پیغمبر علیه السلام د دین او د شریعت معجزه ده چې په ټوله دنیا کې داسې یو ځای پاتې نشو په ټوله دنیا کې داسې یو ګوټ پاتې نشو چې هلته د الله دین د پیغمبر علیه السلام شریعت د قرآن کریم الفاظ او معانی او تفاسیر هغه هلته نه رسېدلي دا د الله تعالی د شریعت او د دین هغه معجزه ده چې الله تعالی برابر کړې ده او بل الله تعالی یو صفت بیانوي وخاتم النبیین چې دا پیغمبر خاتم النبیین دی په ده باندې ما د ټولو انبیاء کرامو هغه نبوت کامل کو ختم مې کو د ختم مطلب دا دی په حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما د ختم نبوت مثال داسې دی لکه یو بلډینګ او عمارت جوړیږي او په هغې کې هر قسمه څیزونه چې څه پکار وي هغه ټول حاضر وي د هغې هغه پوره بلډینګ او عمارت هغه تعمیر هر څه برابر شي او په هغې کې صرف د یوې خښتې ځای خالي وي اوس خلک راځي هغه عمارت ګوري هغه بلډینګ ته ګوري چې دا کور خو ډېر ښکلی جوړ شوی دی ډېر په انداز سره او په طریقو سره جوړ شوی دی خو د یوې خښتې دا ځای پکې خالي دی چې دا ولي وی ټول خلک دې ته حیران دي چې دا کور دومره ښکلی جوړ شوی دی خو دا یو خښته پکې کمه ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې کور مثال په شان د نبوت او د رسالت دی د نبوت او د رسالت دا کور د حضرت عیسی علیه السلام زمانه پورې الله تعالی راورسو دا یو ښکلی کور دی یو عمارت دی یو بلډینګ دی چې ټول خلک د دې حسن ته پسخیږي او هغې ته حیران دي او د یوې خښتې دا ځای چې خالی دی د دې نه مراد او مثال زیم چې کله زه دنیا ته رالم دا عمارت دا برابر شو هغه خښته پکې ولګېده او ټولو خلکو ته پته ولګېده چې دا کور برابر شو زما د نبوت نه وروسته په دنیا کې د بل یو کس د نبوت او د رسالت اوس څه قسمه ګنجایش هم نشته پیغمبر علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین زه د انبیاء کرامو دپاره خاتم یم چې زه دنیا ته رالم د نبوت او د رسالت هغه دروازه باندې الله مهر ولګو او داسې مهر په الله تعالی ولګو چې دا به قیامت پورې بیا نه کولاویږي زه آخري نبی او رسول یم چې دې دنیا ته راغلی لا نبی بعدي ولا رسول زما نه وروسته دنیا ته نه نبی راتلو واله شته او نه رسول راتلو واله شته او دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
دا دین او دا شریعت او دا اسلام الله تعالی فرمایي چې دا د ځمکې ته ما دې دپاره راکوز کو چې څومره دینونه او شریعتونه د دې نه مخکې تیر شوي دي څومره مذهبونه تیر شوي دي چې دا اسلام په هغه ټولو باندې غالب راشي دا دین او دا شریعت په هغه ټولو باندې غالب راشي د پیغمبر علیه السلام په راتلو سره د ټولو انبیاء کرامو نبوت او رسالت هغه منسوخ شو ختم شو د پیغمبر علیه السلام په راتلو سره د قرآن کریم په راتلو سره د ټولو انبیاء کرامو هغه کتابونه هغه منسوخ شو ختم شو د اسلام او د شریعت په راتلو سره مخکینی څومره مذاهب او ملتونه چې هغه ټول ارسه ختم شو هغه ټول منسوخ شو پیغمبر علیه السلام مثال هغه داسې دی لکه چې د ورځې په دې اسمان کې نور راوخیږي نو د هغې رڼا ډېره زیاته وي اوس د نورو انبیاء کرامو د نبوت او د رسالت مثال هغه په شان د ستورو دی د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د رسالت مثال هغه په شان د نور دی د ورځې په ټیم کې چې کله دا نور راوخیږي د نور دا رڼا دومره تیزه شي د نور دا رڼا دومره غالبه شي په دې اسمان باندې چې بیا موږ ته هغه ستوري په نظر باندې نه راځي هغه ستوري اگر چې په اسمان کې موجود وي خو هغه موږ ته په نظر باندې نه راځي ځکه د نور رڼا پې ډېره زیاته غالبه شي او چې د مازدیګر او د ماښام په ټیم کې هغه نور بیا وغورځېږي نو هغه ستوري بیا ښکاره شي ځکه چې د نور هغه رڼا ختمه شوه د نورو انبیاء کرامو د نبوت او د رسالت مثال په شان د ستورو دی چې هغوی له الله تعالی لږه رڼا ورکړې وه خاصه رڼا یې ورکړې ده د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د رسالت مثال هغه په شان د نور دی چې کله دا نبوت او رسالت ځمکې ته راغې په ټوله ځمکه کې هغه ستوري پټ شو د نورو انبیاء کرامو هغه رسالت هغه پټ شي هغه اوس په نظر باندې نه راځي اگر چې عیسی علیه السلام اوسم پیغمبر دی حضرت موسی علیه السلام اوسم پیغمبر دی څومره انبیاء کرام چې د ځمکې ته الله تعالی رالیږلي دي د حضرت آدم علیه السلام نه دا سلسله شروع شوې ده د حضرت عیسی علیه السلام پورې څومره انبیاء کرام چې د دنیا ته راغلي دي هغوی هغه نبوت او رسالت اوسم برقرار دی هغوی اوسم د الله نبیان او رسولان دي خو د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د رسالت هغه رڼا پې دومره غالبه شوه چې د هغوی د نبوت او د رسالت هغه ستوري اوس په نظر باندې نه راځي هغې ته ضرورت پاتې نه شو د پیغمبر علیه السلام د دین او د شریعت هم دقه مثال دی الله تعالی فرمایي لیظهره علی الدین کله دا اسلام د ځمکې ته راغلی دی دپاره دی چې دی به په ټوله دنیا غالب راځي دا قرآن دی دنیا ته راغلی دی دپاره دی چې په ټولو کتابونو به دی غالب راځي د پیغمبر علیه السلام وجود دی دنیا ته ما رالیږلی د دې دپاره دی چې د ټولو انبیاء کرامو په دینونو باندې به غالب راځي او په هغې باندې به اوچت وي او دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده پیغمبر علیه السلام د نبوت مثال داسې دی لکه الله تعالی په ابتدا کې چې کله حضرت آدم علیه السلام له نبوت او رسالت ورکو هغه وخت کې په مخلوق باندې احکامات نو لازم شوي د موس چې کوم احکامات دي د روژې کوم احکامات دي یا نور کوم احکامات دي هغه رو الله تعالی دنیا ته رالیږل د حضرت نوح علیه السلام په زمانه کې لږ احکامات نازل شو د حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د هغې نه لږ احکامات سیوا شو د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د هغې نه لږ احکامات نور سیوا شو او د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې د احکامات رو سیوا کېدل چې کله پیغمبر علیه السلام الله تعالی ورله نبوت او رسالت ورکو نو هغه ټول احکامات هغه الله تعالی راجمع کړل او په قرآن کې نازل کړل چې بس د دې نه پس به اوس بل کتاب دی دنیا ته نه راځي د دې نه پس به اوس نور احکامات دنیا ته نه راځي دا شریعت او دا دین به تر قیامته پورې موجود وي قیامته پورې څومره انسانان چې د دنیا ته راځي هغه به د دې دین محتاج وي په دې دین باندې به عمل کوي او الله تعالی قرآن کریم کې اعلان وکړي یهودیانو ته او عیسایانو ته چې د یهودیانو پیغمبر دی حضرت موسی علیه السلام د عیسایانو پیغمبر دی حضرت عیسی علیه السلام هغوی ته الله تعالی اعلان وکړي چې او یهودیانو تاسو ته ما پیغمبر رالیږلی موسی علیه السلام خو اوس تاسو هدایت او رهنمایي په دې کې ده چې د پیغمبر علیه السلام شریعت او دین ومنئ عیسایانو ته الله تعالی اعلان کوي چې ستاسو پیغمبر عیسی علیه السلام دی خو اوس په دې وخت کې پیغمبر علیه السلام دنیا ته راغلی دی تاسو به د هغه د احکاماتو تابعداري کوئ د هغه په دین او په شریعت باندې به عمل کوئ نو الله تعالی اعلان کوي چې د پیغمبر علیه السلام دا دین او دا شریعت دا به په ټوله دنیا باندې غالب راځي
دا په ټولو خلکو باندې غالب راځي او د غلبې مطلب دا دی چې دا به تر قیامت پورې موجود وي. الله تعالی په خپل باندې د قرآن کریم او د دې دین او د دې شریعت د حفاظت وعده په خپل باندې اغستې ده چې د دې حفاظت ما نورو خلکو ته نه دی حواله کړې. د دې نه مخکې څومره دینونه او شریعتونه او کتابونه چې نازل شوي دي د هغه ټولو د حفاظت ذمهداري هغه خلکو ته الله ورکړې وه چې تاسو له ما دا دین درکو تاسو به د دې حفاظت کوئ، تاسو باندې ما دا کتاب نازل کو تاسو به د دې کتاب حفاظت کوئ. الله تعالی فرمایي قرآن کریم ما نازل کو او زه به د قرآن کریم حفاظت کوم. دا دین او دا شریعت ما دی دنیا ته نازل کو او زه به په خپله باندې د دې دین او د دې شریعت د دې حفاظت بکوم. الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یقینا دا ذکر او دا نصیحت یعنی دا قرآن او دا دین او دا شریعت دا ما په خپله باندې نازل کړی دی او الله تعالی فرمایي و انا له لحافظون، زه به په خپله باندې د دې حفاظت کوم. نو دا هم د دې دپاره معجزه ده د الله تعالی د طرف نه چې دا دین او دا شریعت قیامت پورې موجود وي. نور دینونه او شریعتونه چې به وو هغه چې به کله یو نبی وفات شو یو رسول به وفات شو د هغه نه پس به هغه خلکو په هغې کې تحریف شروع کو، رد و بدل به پکې شروع کو، دا هغه کتاب هغه احکامات به بدل کړل، دا هغه شریعت هغه مسئلې به بدل کړې. الله تعالی فرمایي چې هغه څیزونه هغه په دې دین او په دې شریعت کې نشي کېدی. دا دین او دا شریعت او دا قرآن چې په کوم شکل باندې د نن نه 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام باندې الله تعالی نازل کړو دا به هم په دکه شکل او په دکه صورت کې تر قیامته پورې موجود وي. او چې کله د قیامت اراده وکړي الله تعالی دنیا ته قیامت راولي الله تعالی او دا دنیا ختمي په هغه وخت کې به قرآن کریم به اوچت شي، خلق به منډه کې قرآن کریم به راوالي چې قرآن کریم کلاو کی هغه به بالکل سپینې پاڼې الفاظ به الله تعالی اوچت کی، دا دین او دا شریعت به الله تعالی اوچت کی. په هغه وخت کې به خلک پوه شي چې دا اوس د قیامت وخت دی. ځکه الله تعالی وعده کړې ده چې قیامت پورې به زه د دې قرآن کریم حفاظت کوم او اوس د قرآن کریم الفاظ هغه اوچت شو نو دا د دنیا ته د قیامت د راتلو وخت دی، دا د دنیا هغه آخري وخت دی او تر کوم وخت پورې چې الله تعالی اراده نه کړي د قیامت د راوستو تر هغه وخت پورې به دا دین موجود وي، تر هغه وخت پورې به دا شریعت هم موجود وي او تر هغه وخت پورې به دا قرآن هم په هغه شکل باندې موجود وي چې په کوم شکل باندې پیغمبر علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته پرېښودی او چې کله پیغمبر علیه السلام آخري خطبه ورکوله صحابه کرامو ته ټول صحابه کرام 1,24,000 صحابه کرام پیغمبر علیه السلام ته مخامخ د حج په موقع باندې د عرفات په میدان کې پیغمبر علیه السلام ته ټول صحابه کرام مخامخ ناستی. پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي چې زه د دنیا ته د کم مقصد دپاره الله تعالی را لېږلی وم، کم پیغام ما راوړو آیا تاسو ته ما د الله تعالی هغه پیغام راورسو؟ هغه ټولو صحابه کرامو جواب ورکړ چې یا رسول الله تاسو د الله تعالی د پیغام د را رسولو حق ادا کو، تاسو د الله تعالی احکامات مونږ ته راورسول، د الله دین او شریعت مونږ ته راورسو. پیغمبر علیه السلام آسمان طرف ته وکتل وی یا الله فشهد، یا الله ته ګواه شې په دې خبره باندې چې ستا هغه دین او شریعت ما ستا مخلوق ته راورسو. زه چې دې دنیا ته د کم مقصد دپاره راغلی وم یا الله هغه مقصد ما پوره کو ستا مخلوق ته ما ستا خبره راورسوله. او د هغې نه پس ټول صحابه کرام پیغمبر علیه السلام متوجه کړل وی د دې نه پس دا ستاسو ذمهداري ده فلیبلغ الشاهد منکم الغائبه. په دې میدان کې چې څومره مسلمانان او څومره صحابه کرام حاضر دي چې هغوی زما دا خبره واورېده زما د دین او شریعت ورته ورسېدو اوس د دې ذمهداري ده چې دکه دین او دا شریعت به هغه خلکو ته رسوي چې کم دلته کې موجود نه دي، کم په دې میدان کې موجود نه دي، هغوی ته زما خبره نه ده را رسېدلې، دا ستاسو ذمهداري ده چې دا خبره به اوس هغوی ته را رسوي. هغه صحابه کرام د هغه میدان نه پیغمبر علیه السلام چې ورته کم پیغام په هغه میدان کې حواله کو د هغه ځای نه هغه صحابه کرام په ټوله دنیا کې خواره شو او په ټوله دنیا کې یو هم داسې ځای پاتې نشو چې هلته کې د پیغمبر علیه السلام دا دین او دا شریعت رسېدلی نی. نو د پیغمبر علیه السلام د دین حفاظت د هغې دپاره په هر وخت کې الله تعالی خلق پیدا کوي. په هغه وخت کې ولا الله تعالی صحابه کرام پیدا کړل چې د پیغمبر علیه السلام د هغه د دین او د شریعت د هغې حفاظت په خپلو وینو باندې وکړو. اگر چې ځانونه قربان کړل
مالونه قربان کړل هر قسمه قربانی د الله تعالی د دین لپاره ورکړه خو د پیغمبر علیه السلام هغه امانت چې د حجۃ الوداع په موقع باندې ورته پیغمبر علیه السلام حواله کړو هغه پرې نه خود پاغي کې کمې کوتاهه اونکو په دې وجه الله تعالی فرمایي چې دا دین او دا شریعت ما نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم او په هر دور کې به الله تعالی د دې لپاره خلق پیدا کوي په هر دور کې پیغمبر علیه السلام فرمایي زما په امت کې به تر قیامت پورې داسې یو ډله موجود وي چې هغه په دین باندې قائم او دائم ولاړي په دین باندې به هغه مضبوطیا سره ولاړی که خلک هغه ته خبرې کوي په هغې باندې به خبرې اثر نه کوي که څوک په هغې باندې حمله کوي په هغې باندې به څه اثر نه کوي که څوک یې ملامته کوي په هغې باندې به اثر نه کوي دا هغه خلک دی چې دی خپل ټول ژوند د الله تعالی د دین حفاظت ته وقف کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا هغه ډله ده چې قیامت پورې به دی د الله تعالی په دین باندې قائم او مضبوط ولاړي څوک هم دی د الله تعالی د دین نه اخوا کولی نشي څوک چې د الله تعالی په دین باندې حمله کوي دی به د الله تعالی د دین دفاع کوي څوک چې د الله تعالی په دین کې تحریف راولي دی به د هغې مقابله کوي او د الله تعالی د دین دفاع به کوي د دې نه مراد پیغمبر علیه السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء دا علماء کرام دا د انبیاء کرامو وارثان دي دا د انبیاء کرامو وراثت دی ته پاتې شوی دی لکه څنګه چې به د خپل دین د حفاظت دپاره الله تعالی هر وخت کې پیغمبران را لیږل زما په امت کې الله تعالی داسې علما کرام پیدا کړي دي چې زما د دین حفاظت هغه به د دې علما کرامو په ذریعې سره الله تعالی کوي او دا سلسله پیغمبر علیه السلام د هغه زمانې نه شروع شوه چې کله خپل هغه امانت او دین او شریعت هغه پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته حواله کو هغې تابعینو ته حواله کو بیا هغې نه رستو هغې تبع تابعینو ته حواله کو دا امانت د هغه زمانې نه را روان دی او زمونږ زمانې پورې هم هغسې صحیح سالم راورسېدو لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته حواله کړو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا علما کرام چې دوی خپل ټول ژوند د الله تعالی د دین د حفاظت دپاره وقف کړی دی دا زما وارثان دي زما نه مخکې چې څومره انبیا کرام تیر شوي دي د هغه ټولو وراثت دوی ته حواله شوی دی او د هغې وجه دا ده چې یو انبیا کرام وفات کیږي نو هغوی په وراثت کې مال دولت نه پرېږدي هغوی په وراثت کې پیسې دینارونه او دراهم نه پرېږدي بلکې هغوی په وراثت کې علم پرېږدي هغوی په وراثت کې خپل دین او شریعت پرېږدي نو دا علما کرام دا هغې ته تیار ولاړ دي چې د هغه انبیا کرامو وراثت هغې واغستو او د هغې حفاظت وکړو په دې وجه باندې پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې العلماء ورثة الانبیاء چې الله تعالی د دین د حفاظت کومه ذمهداري اغستې ده نو د هغې دپاره الله تعالی خلق هم پیدا کړي دي د هغې دپاره الله تعالی داسې افراد او رجال پیدا کړي دي چې د هغې دنیا سره هېڅ تعلق نشته د هغې د دنیا کاروبارونو او تجارتونو سره هېڅ تعلق نشته د هغې د ټول ژوند د ټولې زندګۍ صرف او صرف دا یو مقصد دی چې د الله تعالی د دین حفاظت وشي د الله تعالی د دین نه موږ دفاع وکړو او داسې څوک را نشي چې د پیغمبر علیه السلام په دین او په شریعت کې څه تحریف او کمې کوتاهي وکړي نو پیغمبر علیه السلام په باره کې الله تعالی وفرمایل چې دا د الله تعالی رسول دی او دا خاتم النبیین دی د ده دا خبره د ده نه رستو به د ده امت ته حواله کېږي او هغوی به تر قیامته پورې د دې حفاظت کوي او الله تعالی فرمایي چې زه په هر یو څیز باندې عالم او خبردار یم ما ته پته ده الله تعالی فرمایي چې په هره زمانه کې به زه د خپل پیغمبر د دین او د شریعت د حفاظت دپاره کم خلق پیدا کوم هغه خلق زما په علم کې دي هغوی ما ته معلوم دي چې په هره زمانه کې یو داسې ډله ما پیدا کړې ده چې هغوی به زما د پیغمبر په دین او په شریعت باندې مضبوطیا سره ولاړي او هغوی به د دې حفاظت کوي نه به د هغوی نه څوک په دین کې کمې کوتاهي کولی شي نه به پکې څوک زیاتي خبره داخلولی شي او نه به په دین باندې څوک حمله کولی شي نو په دې وجه الله تعالی اعلان وکړو هغه کافرانو ته چې هغوی په دې باندې خوشحاله وو چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ شي د ده نارینه اولاد نشته لهذا د دغه دین او شریعت به هم ختم شي د دغه خبره به ختم شي ځکه د ده بچي نشته الله تعالی وفرمایل چې دا پیغمبر دا د الله تعالی رسول دی او دا ټول امتیان دا د اولاد دی او د ده کومه خبره چې ده دا به د ده د امتیان رسوي ټولو خلکو ته او په ټوله دنیا کې به دا خورېږي او الله تعالی
تعالی هغه خپل وعده چې د حفاظت کوم وعده الله تعالی کړی و هغه تر نن ورځې پورې الله تعالی پوره کړی ده. الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چې دا دین او شریعت او دا قرآن ما نازل کړی دی او زه به د دې د حفاظت دپاره خلق پیدا کوم. او تر دې زمانې پورې الله تعالی د خپل دین د حفاظت دپاره د قرآن کریم د حفاظت دپاره پیغمبر علیه السلام د احادیث او د سنت د حفاظت دپاره خلق پیدا کړي دي. الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.